بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی التعزیر. دا فصل لے پا تعزیر کی. ولی سب تعزیر مانا دا زجر منع او تعزیر تا تعزیر زکوی چی پدے کی خلق بے دو گناہ نمانے کی گی کنا ڈنگے خو بیجنے لکا. اصطلاحی تعریف تعزیر آغا سزا تویلے کی گی توجہ چی دا شریعت دا طرف دا آغی مقررتیا نوی آغا سزا تویلے کی گی چی شریعت دا طرف مقررتیائی نوی لکا حد کی مقررتیاوی کنا حد ندا بدل لے. برحال وقت شیوتا انشاءاللہ خیر کی بے پورا قصہ کو دا تعزیر سمت طریقی دی. مسئلہ دا چی کم صورتونو کی مخ کی حد قذب نجاری کی دلو کم صورتونو چی غیر محسن تے کنزل کڑیوی لکا غلام تے کنزل کڑیو وینزی تے کنزل کڑیو ام والدی تے کڑیو کافر تے کڑیو نو قاذب بانی حد نجاری کی دلو دا سوا کنا نو سبا کم دا سبا پریدو نما ودر بار بار ویل نا تعزیر باور کو ڈانگی ساتای. فصل فی التعزیر ومن قذف عبدا چاچی کنزل وکڑ غلام تا او امتن یا وینزی تا او ام ولدین تا او کافران تا دا زینا وزرا پکو نبوٹ تا ڈانگی ورمندو لأنه جنایتن وجه بیانی کا دا قانون دے ملی سبیات ساتے کا قائدہ راتا بیانی. تعزیر کم دے کے راجی واورا چکل جنایت وی بندہ حق پا عمل کڑی دا اللہ حق پا عمل کڑی او پاغی کی مقررہ سزا نوی حالت تعزیر رازی او دا کم دی دائم گناہ کڑی جنایتی کڑی مقرر سزا ہم نشتا تعزیر براشی نو ورئی لأنه جنایت قذف دا جنایت قذب دے وقد امتنع وجوب الحد او من یعنی جنایت قذب کڑی دے او منش وجوب حد ولی لفقدان الاحسان ذکر کسان محسن ندینو فوجبت تعزیر بواجب شی تقریری لکلے تقریرنا تعزیر. وکذا اذا قذف مسلما بغیر الزنا دا زنا نا علاوہ مسلمان تکنزل وکی ورطوئی اے فاسقہ اے کافر اے خبیصہ اے غالا دا الفاظ دا سیدی کم چوک دا الفاظ ادا کی بغب تعزیر جاری کی گی. وکذا اذا قذف مسلما بغیر الزنا فقال یا فاسقو او یا کافرو او یا خبیثو او یا سارقو وجه تنو لیسیم دا جنایت دے ویاو کنا چاہتا چی دا الفاظ استعمال کی غطا بدی ضرر ملاوی گی او مسلمان تا ضرر ورکول جنایت دے اکم جنایت کی چی سزا نہیں مقرر تعزیری دیکھیں ہم تعزیری لأنه آذاه ذکر ضرر ورسو مسلمان تا وانحق الشینا او عیب ولگو بھی باغبان دے عاری ورکو ولا مدخل خانو بیدی سی ولی نکو ادھی قیاس وکو زنا والا کم حد دے دغین بیل کم کو کنا یادی حد قذف والانا قیاس معنی با دیر بارا کوڑی معلومی کو چالا که در بارا دمرا کوڑا شو در بارا دمرا وی جی تقدیرات چلی کنا بدی کی قیاسات نه چلی گی کھا. والا مدخل للقیاسی فی الحدودی حدود کی قیاس و دخل نشترے قیاس کی خوشبوی او حدود خوشبو ساقتی گی نو فوجبت تعزیر بواجب شی. البته دمرا دم ولی سے بے اس با تعزیر کی سے چل گو لگ بای کڑیر بای دی بیان روانم دے خوچے اولانی چی دی کنا زنا کنزلی غلام تکڑی وینزی تا ام ولدی کافر تا زنا کنزلی کڑی چونکہ قرآن کاری کڑی سکا باقاعدہ زنا الفاظ استعمال کڑی دی کچری دا کسان چا دی زنا کنزل کڑی ویدا محسن میں بدب اس 80 کوڑی حج جاری کی دلے بدغشان الفاظ باندی دغشان کنزل باندی تعزیر کی بسزا دیر ورکو اور بسی کم الفاظ دیا خود زینا کنزل ندی فاسق فاجر الفاظی چوتے ویلی دی دی سزا با بیلگا شان اغینا کم آوی ہوئی گئی کم بنے اللہ انہو یبلغ رسی کی قاضی پا تعزیر کی غایتو فی الجنایت الاولا غایت با رسی کی بجنایت اولا کی او کنزلی چکڑیو کا ولی زکالتا خو بیخی اغا الفاظی دے کلی کچری کسا مقابل محسن وی حد با جاری کے دلے لأنہو من جنس ما یجب به الحد زکا دا ول چی دے کنا دا جنس دا چانا دے چاوانی حد جاری کی گی زنا کنزلی کری دی او پا وجہ ایسانی کی برائی امام تی سم رکوڑی ورکی زکا دلتا خوی دی زنا والا الفاظ نہیں دی ویلی کنا تاسو پوئی گئی لکا بے برو گوری او کیو سری بلتے ویل اے حمارا اے خرا اے خنزیرہ نو بے
دې کې تعزیر نشته هلکه ولې نشته دی وایي چې څوک چې چاته خر وایي ټولو خلکو ته بده لګي چې دروغ وایي خر نه دی انسان یادومه انسان ته چې وایي یا انسان ته خنزیر وایي هر چاته بده لګي چې د خپله غلخور دی انسان ته څنګه خنزیر وایي نو مقابل چې دی هغه ته به دې باندې سعاد نه میلاویږي او نه په هغه څه عیب لګي ځکه هر چا ته بده لګي چې دا خبره دروغ ده په هغه نه دا څوک چې وایي بده عیب لګي وګوره ولو قال يا حمار يا خنزير لم يعذر ولأنه ملحق الشيء ذكر دخل ملحق نكو شيء به مغزوب سرا وللتيقن بنفسه ذكر يقين دي نفسه اشياء نشتري برو غوري صاحب دې دی وایي زمونږ په عرف کې دا کنځلې حسابېږي ښه چا ته غر ووایه په والله کې چې دا سر د نه کټ کړي او یا خنزیر چا ته ووایه رانجه به واوړي د صاحب د هدایي عرف دی د زمونږ عرف کې هم کنځل دي زمونږ عرف کې مقابل ته به دې باندې عار میلاویږي اب ضرر ورته میلاویږي نو مقابل ته عار ضرر ورکول ګناه ده او ګناه باندې چې کله مقرره سزا نه وي بیا څه وي تعزیر وي دلته هم تعزیر وي ښه زمونږ عرف کې دا کنځل دي وګورئ كمان وقيل في عرفنا شاوي لازم فورك يعذر تعذير بوت ملاويږي ولي لانه يعد سبا ذكر کنزل شمار الكيږي صاحب دې هدايه یو قول ذکر کړی دی او دقه ته مفتابه راي ویل شوی دا چاته چې خر یا خنزیر ویل شوی هغه ته به منګورو کاغه د اشراف علماء نو سیدانو نو یعنی دا سې سړی چې عرف کې دغه لپاره دا کنزل حسابېدل به بعد قاضب ته سزا ورکو تعذير ورکو او که داسې کس و چې هغه عرف کې د هغه دپاره د خنزیر او خر ویل د هغه دپاره عیب یې په هغه نه لګو نو بیا به دې قاضب ته تعزیر نه ورکوو دې ته مفتابي ویلې علامه شامي دلته یو بیان کړی دی د تعزیر مختلف صورتونه ذکر کړي ښه ته وګوره وروسته به کوزه کوم ځای دی وقیل چې ویلي ان کان المنصوب من الاشراف که مسبوب چاته چې کنځلې شوي که چېرې دا د اشرافو نه و لکه فقهاو علویه ساداتو نه و سادات پېژنئ که نه سیده څه شو يعذر به ورته په کونه ډانګې ورمنډو قاضب ته لأنه يلحقهم الوحشه ځکه ملحق شو هغو سره وحشت یا يلحقهم الوحشه د ملحق هغو سره وحشت یعنی خفګان بذلک په دې الفاظو باندې او که هم سړی به به قاضب ته تعزیر نه ورکوي وهذا احسن ودې ته احسن ویلې ده بر وګورئ چې اوس راته دا ووایه تعزیر څو کوړې وهل دي د طرفینو مسلک دا دی 39 صوتا 39 کوړې به وو څومره 39 کوړې دا د زیاتوالي حد دی او د اقل حد چې هغه 3 کوړې دي څو دي 3 کوړې پوه شولې به امام ابو یوسف رحم الله وی نجی زید نه زید 75 کوړې والی شو یو روایت کې 79 کوړې یو کم اتیام راغلي دي وګورئ والتعزير اكثر 39 صوتا اکثر د دې 39 کوړې دي واقل 3 جلدات وقال امام یوسف رحم الله فرمایي يبلغ التعزير 5 يبلغ التعزير د سموایا رسیږي التعزير 75 صوتا 75 ہوتا والاصل انا كذا ولي 39 مقرری امام یوسف سے 75 مقرری تاسو به وګورئ اصل کې حدیث کې راځي کنه څوک چې په تعزیر کې حد ته ورسېدلو یعنی تعزیر کې کومه سزا ورکول هغه د حد والا ورکړله نو دا د ظالمانو نه دی دا قاضي د چا نه دی نو اوس به داسې کوو د دې حدیث په وجه به د حد د کوړو نه راکمیږو نو طرفین وایي د چا چې ټول نه کم حد دی قبروالو هغه د غلام دی چې شراب اسکلي هغه څو دي 40 کوړې دې نه یو کم کا 39 ځکه که چېرې موږ د دې نه بره شو حد ته خو ورسېدو امام یوسف رحمه الله وایي اصل حر دی حر نو حر کومه کوړې دي څو دي 80 هغې نه راکم شه نو بیا خو قیاس ته ځکه یو دی ترې راکم شي یو کم اتیا یو روایت دغه شان دی خو وینا علی رضی الله تعالی عنہ د روایت په وجه قیاس پرېږدي هغه 75 ورکړی اوس 75 دی ویږي کنه وګورئ اصل بدی کې قول علیه الصلاۃ والسلام دی من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین دا د معتدین دا د متجاوزین نشوخه و اذا تعذر التبلیغ وکړه چې متعذر شو رسیدل لدی
حتى نفى ابو حنيفه ومحمد دا دواړه چې نظر الى ادنى الحد نظر الى ادنى الحد نظر وکړ هغه حد عبد في القذف ما شراب یاد کړیو هدي قذف کې دغه دې کنه فصرفاو دې دوړ واړو الیهم دغه دا کم تا یعنی د غلام کم حد دغه ته واړو یو تراکم کو وذالک ربونا خو سلويخ دي کنه فنقص منه صوتا یو تراکم کو دې بار چې حد جوړ نشي امام یوسف رحم الله تبارک اعتبار ورکی اقل د حد فی الاحرار ہوتا اذا الاصل هو الحريه اصل څوک دی حریت دی طرفین قول مفتابی دی ثم نقص صوتا في روايه یو روایت کې یو کوړه کمی دا مې ته ویلو کا او دا قول امام یوسف رحم الله دی وهو القياس قياسا دا تقاضا کې یو تکما کا وفي هذه الروايه او دا کوم روایت چې موږ شروع کې ویلې په دې کې څو کم کړي پنځه نقص خمسه پنځه کم کړي دي ولی قياس ولي بريدي وهو ماثور عن علي دليل زينون چونکه نقل له فقل داود دغه تقلید کړي دي ثم قدر الادنى في الكتاب بثلاث جلدات ادنا کوړي څو حساب کړي دي کتاب کې درې دا ولی ځکه د دینم کوم شي کنه هدایت په خود سره زجر جوړیږي نه یار حالانکه حد کې کم معنا پرته ده زجر دغه کې ما تعزیر کې ثم قدر الادنى بمقدر كل الادنى في الكتاب بقدري کی بثلاث جلدات سرا لان ما دون لا يقو به الزجر زكدين كم شي به سرا زجر ناسليږي وذكر مشايخنا زمون مشايخ ویلي کنه دا راځي حرام ده چې امام دی ګوري خلکو ته هغه مناسب ک څومره کم تاجیر ورکول شي تاسو ګورئ وذكر مشايخنا ان ادنا تاجیر چره تاجیر یادوي کا ما حدیت کو لګچي ادنا تاجیر چې علامه يراه الامام دا با موافق وي درای د امام علامه دا با اغي کما راي چې امام ولري يقدر بقدر ما يعلمه اندازه کوي به اندازې دا غي چې د علم راضي څه علم راضي انه ينزجر پلان کې بدومره تاجیر باندې زجر وته ملاويږي پلان کې ته بدومره پلان کې ته بدومره وجه سره لانه يختلف باختلاف الناس ځکه دا زجر چې ده کنه دا تاجیر وایي زجر دا مختلف کیږي په اختلاف د خلکو باندې چاته لک زجر او تعزیر هم ډیر شي او چاته ډیر شم کمی دلته علامه شامی تقسیم کړي دي څلور اقسام وته یو توجه جی یو اشرف الاشراف خلق دي علما فقها دي سادات دي د دو تعزیر داده چې صرف خبر ورکی چې لک تاسو دا کار کړي دی ښا بس تم چې وته ویل چې بس کافی ده خلک وای کنه وای او خیر د پر اشاره کافی او څوک چې اشرف الاشراف نه اشراف الناس خلق دي اشراف الناس اغا بسر براولي را حاضری کی عام کم خلق دي اشراف مشران دي رؤسا دي په دې را حاضر دي کړه عدالت ته دا غوړه بارغټ زجر دي او کم چې اوسات الناس خلق دي بخیام خلق نه هغه په جیل کې بواچي قید وکي او کوم چې روز الاخر زیلان دی بيخي او باقي هم یو جیل کې بواچي تاسو ویږي کنه دا تقسیم یې کړی دی وانا ابو یوسف رحم الله نه روایت دی نو صرف یو لکیر برید ټیم ختم دی دا سلاټو دی یو لکیر بریدو وانا ابو یوسف رحم الله انه على قدر عظم الجرم د لویوالی جرم په اندازه باندې بګورو او صغره کې بګورو وانه دی امام یوسف ابن روایت دام دی انه يقرب كل نوع من بابه نزدیکی کی بهر یو نو خپل باب ته سمانا لمس کړي لمس دغه شنی خزه خپل کړي دا حدیث نه ته و نزدې شو بيخي ډیر سزا به ورکو او کنځري کړي نه هدي قذب عمره سزا به ورکو خو غیر بل رقم کو خجين فيقرب اللمس نزيب لمس او قبل من حد الزنا او قذف بغیر الزنا چي دي مطلب فاسق یا کافر وغیرہ وته ویلي دي نو بده کې به حدی قذف ته نږدې شو تاسو پیږئ کنه قال وان را الامام ان يضم الى الضرب بالتعزير الحبس فعلا برو ګورئ ولې چې بیانې تعزیر شروع دیګه نو باقي کې مسله دا بیانې کې چې امام دا رای جوړ شي دا وته مناسب ښکار شي چې د ضرب سره سره قیدم کما تعزیرا وی وهم او قیدی کوهم نو کولې شي دا ولا جایز ده من حالات ته وګوري وان را الامام
کچرای د امام جوړ شي ایو ضمه چې زم کی ال الضرب کی ال الضرب ضرب سره په تعذير کی څوک زم کی الحبس نفعل ودی کی وجه سره برګوري زر کا څنګه چې ضرب تعذير دی ځان لا دغه شان قید کول چې دی کنه حبس در خپل یو مستقل تعذير دی نو ځان لا حبس که څوک وکي کنه تعذيران هم کولای شي یو سړی ونه وي صرف قید کی بطور تعذير نو کولای شي نو حبس دا ځان لم تعذير واقع کېدلی شي نو که د ضرب سملګری شي هم تعذير به واقع کېږي لأنه صلح ځکه صلاحیت لري تعذيرا چې تعذير دی جوړ شي صالح هم صحیح دی وقد ورد الشرع به او شرعا وارد ده په حبس باندې فی الجمله یعنی شریعت کې راشته دی چې صرف حبس دی تعذير شي حتی جازا تر دې چې جایز ده یکتفا به چې اکتفا وشي صرف بدی باندې چې دا جایز ده نو فجازه جایز ده ایو ضم الیه چې د ضرب سره دی دا زم شي او په شریک دې تعذير شي ولهذا برګوري منګه دا مسله وکړه چې دا حبس مستقل تعذير دی دا سیده نو کچا کی احتمال لحبسو تسوایا تهمت وو د یو سړي باندې داسې تهمت چې د هغې سزا تعذير دی که ثابت شي بیا ورسې مې ونه ویلو سزا یې تعذير دی ټوله خبره واپس کومه یو سړي داسې جرم کړی دی چې د هغې تعذيري سزا چې د حبس دی اوس پوه شو نو په هغې کې صرف تهمت دی لا ثابته شوې نه ده ته حبس کې نشي کولی دا وجې دا ولې یار وجې څه ده وایي ځکه چې یو شی ثابت نه او د ثابت والا سزا ولا ورکېده خو صحیح نه ده خوانې در نه کو لکه چې کم جرم چې داسې چې د هغې سزا څه وي تعذيرا څه سزا وي حبس او د دغه جرم صرف تهمت ویلا ثابت شوی نه وي او تر پاتېږي حبس پکې کې دا صحیح نه ده وجه څه ده ځکه سزا ثابت نه ده نو جزا ولا څنګه جرم ثابت نه دی نو سزا ولا څنګه ورکې حبس خو اول خو جرم ثابت شي له حبس کې بل وره او کو یو سړي باندې د زنا تهمت ولګېدلو څلور ګواهانو ویل اوس د ګواهانو تفتیش کوي قاضي په دې دوران کې جایز ده که حبس کوي حبس دی کې قید دی کې هر که دلته خو تهمت دی صرف ته څنګه قید کوي وایي جي دلته سزا حبس نه دی دلته خو سزا 100 کوړي دي یا رجم دی 100 کوړي دي او دا غټه سزا ده نو تهمت لا موجود دی نو په تهمت کې وړه سزا ورکول شي هغه څوک د حبس دا صحیح ده پوهېږئ که نه پې بهر حال مقصدی خبره ده چې حبس د خپله مستقله سزا ده چې کله مستقله سزا ده تر څو چې ثابته شوي نه وي او تش وهمي نو هغې پورې نشي کولی ها که د دې نه غټه سزا وي هغې په وهم کې بیا د حبس کولی شي وګورئ ولهذا دغه وجه ده لم یشرع مشروع نه ده په تعذير کې بالتهمه چې تهمت رګېدلی یو ته پکې دا یو حبس پکې وکړي قبل ثبوت د ثبوت نه مخکې لکه مشروع ده په حد کې پوهې حد کې مشروع ده ولې لأنه من التعذير وجه دا د حبس خپله تعذير دی نو چې جرم یې نه ده ثابت څنګه کې مخکې راځئ قال واشد الضرب التعذير بر وګورئ هلکه اوس وهل به کوو زنا کې هم څه کوړي دي دغه شان په حد قذف کې هم دي شراب څښلو کې هم دي تعذير کې هم دي نو کوم وهل به تیزي د کم بسلوي وایي د ټول نه تیز وهل به د تعذير وي وګوره واشد ضرب التعذير ولې هلکه وایي دې کې یو بېله تخفیف شوی که نه تعذير کې خو به موږ ویلو حد ته به نه رسېږي وهلو کې عدد یې کم شوی دی کمن کم شوی دی ښه نو کیفن به نه کمو وګورئ لأنه وجد التخفيف وذكر التخفيف جاري ده بديكي من حيث العدد فلا يخففون تخفيف بنكي من حيث الوصف ولكي لا يؤدي دير برج متعدي نشي الى فوات المقصود مقصود فوت نكي اغزجرو ولهذا دغه وجد وليس باوركنا تعذير كده نشتري شي او زبانه يو زموال شي او زنا وغيره كي يو زوال ندي دا سختي وليك وزكد دي وهل سختي ولهذا دغه وجد لم يخفف تخفيف نكي من حيث التفريق للاعضاء بتعذير كي
قال د قدري مولا فرمایي ثم حد الزنا دویم تیز وهل د حد زنا دي وجه سره د غټ جرم دی کنه لانه ثابت بالکتاب یو خدا د سزا د کتاب باندې ثابت قرآن کې ده او پات شول هذه شرب اخو په قول صحابه باندې ثابت دی بل وجه وره ولانه اعظم جنایه زنا غټه د ګناه په اعتبار سره تر دې ګورې نه غټه سزا ته وګور حتی شریعه فيه الرجم چې بده رجم مشروع شوی دی ثم حد الشرب به حد شرب دی دا دریم نمبر کې شو او به څلورم کې حد قذب دی حد شرب ولی د حد قذب نه مخکې دی وای حد شرب کې خو سزا ثبوت سزا یقیني وي ثبوت جرم ما ثبوت جرم څه وي شراب اسکري ګوانو گواہی ورکړه یا اقرار کوي د خلینې بدبیمزي او حد قذب کې چې د زنا نسبت چاته کړي کې دې شي کړي پته نه لګي غلطه دا تهمت چې دا جرم هغه یقیني نو کني کړي خو جرم دی کړي به خو جرم نه دی یعنی هغه سړي زنا کړي به جرم نه دی او که نی کړي به جرم دی او شک دی چې کړي کني دا کني نه ده کنه دا غیس وهل بنورم تخفيف بابکی کو ثم حد الشرب لان سببه متيقن به ذکر دي سبب تيقيني دي څلورم نمبر کې هدي قذب دي ولان سببه محتمل ذکر دي سبب کې احتمال للاحتمال كونه صادقا احتمال اشتري چې دا قاذب بکې صادق وي ولانه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهاده بل وورا په هدي قذب کې خو یو تغلیظ من کړي کنه گواہی ولا نه قبله نو بل تغلیظ نه کو چې سوالم تیز وکړو من حيث رد الشهاده فلا يغلظ نو تغلیظ بنکو من حيث الوصف د وصف به اعتبار سره تاسو ورسېدلې اخري مسله ومن حده الامام او وزره فمات فدمه هدر برو غري یو سړی امام حد کولو سو کوړی والو زنا کی 80 کوړی والو شرب یا په هدي قذب کی عمل شو امام د خپل یا د امام کوم جلاد وغه یا زجر څه تعزیر و تعزیرن والو عمل شو نو اوس به حکم سی وي د دم چې ده کنه د مقتول دا حدر دی توی دی توانی بچام نشته ته چا چې والے باغی را ولا کنه وینا کنه باغی څنګه راولې خود قاضي دې طرف بنایب دی په قاضي را ولا کنه وینا کنه قاضي خود مسلمانانو ته طرف دی ویږي بل وره دا قاضي چې کوم فعل کوي کنه دا جایز فعل دی او الجواز الشرعي ينافي الزمانه دا 90 نمبر ماده د 91 شرعي مجله کې شرعي چې کوم شی جایز وي د زمان منافي ول د زمان ناراضي ویږي کنه اگر کدا قاعده دومره مطلق نه د قیدونه پکې دي کا په لار باندې رواني ته چې دا غاړې خوشی کړي دا خو جایز ته نو که څوک می ولون څه بنوي نه به بګزي نشي نه داسې دي چې هغه کې د سلامتیا قیدم دی د چا قیدم دی سلامتیا قید پکې دی ور ګوري وتا ومن حده الامام څوک چې امام حد کی او عذروا یا تعذيرا وي فما تمل شفدم وهدر وجه لانه فعل ما فعل بامر الشرع څنګه د خدا کار وکړو هغه کار وکړو کوم چې د شریعت په اجازه کړی دی او فعل المامور یو مامور چې کوم کار کوي کړي شریعت مامور یو کدا قاضي وی کدار چوي لا يتقيد بشرط السلام ال خدا قید نشته چې سالم دی وکي صحیح وکاو که صحیح ونه کو الجواز الشرعي ينافي الضمانه دا قاعده ورسمه وسره لګي کل فسادی لکه شاته دی ویل مال لکه رګو ورګ لوالو تمل شولي او کوم زی چې د رګ وته ویلو سرپق والو هغه باندې زمان نشه جایز کاری کو تا ته امر کړو والبزاغي یی استا حیوان رګ والو دې زمانه رګو چې والو حیوان دې مل شو زمان به نشتا اپریشن چې کله ډاکټر کوي مسله ده هغه د حد نه تجاوز ونه کی نو اپریشن پکار می اجازه تی مختی کمزې چې د اپریشن هم هغه اپریشن کې عمل شي به زمان نه هغه دغه نه تجاوز کړو به زمانی دغه کې اجازه نه دا اولی کو خجی ها خاوند رباچی کی خزوی خزو اهل ورته جایز دي خو شرایط دی په کې اخیره کې به بیانو ماګه د خزو اهل جایز دي څومره اورسته بیانو نو که بده کې خزم مړ شول به توان شته یا ول اوس ما تکړه به شته ځکه دلته قید د سلامتی دی والدی خو غره په مخولونه په مخونه وي والدی زخمینه کې چاپ جوړنه کې لاس په علماء نه کې مړ نه کې قید د چاپ کې دی سلامتیا بخلاف زوجي په خلاف د خاون اذا عذر زوجته وکړي چې په کو موږي ورو منډي خپل خزيتا دلته نه لګي او وي
لکه هغه د موقع که موقع نه بل موقع والي لأنه مطلق فيه ځکه دته اطلاق د اجازت دی سره دته صرف سره مطلق اجازت دی فيه بده کې چې بس دا کار کوه دا نه چې اوسې ته مړه کې والاطلاقات ورکنا کبرا دا قاعده او قانون دی کوم چې اطلاقات دي تا ته وایي د دې شي اجازت دی کوه نه کې شرط دی چې سالم به ګوره خرابې به نه پوهېږئ به يتقيد بشرط السلامت اخو مقید وي يتقيد بشرط السلامت باندې مقید وي لکه مرور فی الطريق چې کوم دی دا ته جایز دی ګرځه خو ګوره بشرط السلام چاته وزر نه ورکې امام شافعي رحم الله وایي دې صورت کې دیت واجبېږي که نه یار خو بیت المال مانی بوي سړی والو حد کې یا تعزیر کې مړ شو حد دیت واجبېږي بچا دا چا چې والی بده خدا د قاضي دی نو به قاضي د مسلمانانو طرف دی نو په مسلمانانو مال کې حکم دی کې دی بیت المال کې وقال الشافعي رحمه الله تجب الدية في بيت المال ولي لأن الإتلاف چې دی خطأ فيه دا خو خطا کړی دا مرګ حکم وته نه وکنه اې تعزیر ځکه تعزیر خو د پاره تعذیب دی ملکې به نه ته چې ملک نو خطا کاری وکړو غیر انه تجب الدية دمره د باندې دیت ولې نه واجبې وي به څوک دا کار نه کوي به نه شو واجبه ولې تجب دیت واجب دی په بیت المال باندې ولې بیت المال باندې واجبې وایي ذکر دی حد او دی تعزیر نه فهم مسلمانانو ته ده نه چاته ده عام مسلمانانو ته نو تاوان به بچي عام مسلمانانو باندې الغرم بالغنم اشفق اتیا نمبر ماده ده او 84 نمبر ماده ده الخراج بالزمان او ګټه په تاوان وي او چې امرسي خوري کسي بخوري لکه هدایت دي چې خوري رکشه چلول کسي خوړل دي کنه یار خزه کنه وګړه رکشه چلوله غیر انه تجب الدية في بيت المال وجدنا وليس لأن نفع عمله اذا كان فرد عمل الذي رجع كي الى عامه المسلمانان فيكون الغرم نو زمان بم في مالهم دا په مال کې وي قلنا من وته جواب کې وایو مریسه لما استوفى حق الله تعالی د چا حق خستلو دي سلی چې حد کو یا تعزیر کو دا الله او ملک چا الله نه ده خو نه دی هر کله چې دا خستلو حق د الله تعالی به امر د الله په امر خستلو نصارا نداس شولا کان الله اماته الله ملکو من غیر واسطه دا په کې د سره واسطه جوړه شوی نه فلا یجب الضمان ضمان نه واجبېږي ما دروغ شمولې شه تعزیر تاسو په جنې سزا مخکې مولا تعریف کړو د دې مختلف صورتونه دي زر زروم کم جایز دي کم نه دي نو شی وتا تعزیر کیو تعزیر بالمال له مشهور تعزیر بالمال دا چې چا جرم کړی داغه نه مال حاصل کی تا ځان او ای پوهه کې لیکل پرې دی د دې به درې صورت دي یو تعزیر باخذ المال له چا ظلم کړي زیته کړي غنه مال روالي خلک چې وي جرمې ته واخستو به دې لپاره شرط داري چې به جایز ده کنه دی اول دا خبره و چې ورو به ورسته پسې ورشو زمونږ عام فقها راي دا تعزیر بالمال نه دی جایز خصوصا د متقدمینو امام ابو یوسف رحم الله یو روایت دی چې تعزیر بالمال جایز دی علماء په کې تطبیق کړي چې دا د دې مطلب دا دی چې وایلته چې کله ټیک شو واپس به ورکی تعزیر بالمال دسی نو نه دی ټیک خو زمون به متأخرین او فقها لکه معین الحکام یو کتاب دی موږ سره دارالافتاء کې شته دی هغه فرمایي علامه طرابلسی چې ما د دلیل نه دی مونږ له تر اوسه ورته تعزیر بالمال د کې جایز نه وي دیو حضرت شیخ الاسلام سے هم لیکلی چې ما تم ټول ثبوت نه میلاو شوی دلیل چې تعزیر بالمال دی جایز نه وي نو د متأخرین او اکثر فقها او سرای دادا خصوصا اردو فتاوجات ولا چې کمن قریب کم مفتین فی الحال موجود دي داغو خالد سیف الله رحمانی صاحب دی جامع عثمانیه والا فتاوی ذکریہ والا ټول وی تعزیر بالمال گنجائش تا به دې مختلف صورت دي غوړ دلایل فتاوی ذکریہ کې ذکر کړي ډیر شي به تعزیر بالمال لپاره مختلف صورتونه یو دا تعزیر بیاخذ المال له چمال ته والی جرمانه کې دې لپاره شرط دا دی چې جرګمار به ځان لنالي یا قاضي یا خو به مظلوم لور کې چا سره زیته شوی آیا به امر رفاهی کارونه کې ولګي پوهیږي په دیم تعزیر بالمال لپاره تعزیر چې ده به هلاک المال له چا چې زیته کړي دغه مال هلاک کور له وسیته حدیث کې وایي کنه چا چې جمع قصدن جمع پرې خود لازم کسغه تکړه کسان راغون کوم دغه کور وسې زما حدیث کې دي کنه فضیل اعمال
دغه نه اثبات کوي دم صحیح ده صحیح روایت رائے دا ده مفتا به نن سبا دام صحیح ده خدا له چې کله جرم یې کړی زمون خلک هم داسې کوي کنه کور ولوران کی راځي لکه لخر پې کوو دریم نمبر تعذیر چې دی بالتغییر بالتغییر طالبانو باندې موبایل بند دي دا دویم کې راولا او چا سه موبایل گیر شو ګره ماته وبه ولا او به موبایل گیر شو لماتی کی زمان په مدرسې متمم یا په نه دغه باندې نشته نگران باندې صحیح کاری کړي دا به حالک المال والا کی شو دریم نمبر بالتغییر موبایل کې سره څه گیر کې ته ډیلیټ کی چې دا غوړې قیمتي ډیټا وجې ما خو به کې دومره جنگیرې دلې چې ولې د روپۍ په ور کړې وي په کیسه پرې دا وسلاړې بالتغییر شو څه شو نو تعذیر بالمال کې دا درې دي بل تعذیر بالضرب هم دی وهلو سره تم جایز ده بالضرب کې شاګرد استاد وهلی شي کنه نو وهلی شي خو یو څو شرایط دي یو شرط دا دی چې د پلار د ماشوم د ولي به اجازت وي قاری صاحب وال تعالی جایز دي ښه دویم وال به داسې کې چې زخم به نه جوړوي ما ته به پکې نه کې نشانات به نه جوړوي تا ته به نیولې غریب په مملا باندې موړې ودرې او کله ول الله اسمت کې کله ول زینی کې دا داسې ظلم کوي حضرت تنویر رحم الله فرمایي چې دې ظلم څه عفو هم نه کیږي ځکه دا عفو د چا نه غواړي خو ماشوم دی دغه عفو قابل قبول نه ده 50 ځان معاف کې دا ډېر سخت جرم دی او دا قارین چې دا خالص دغه دا جاهلان دي دا که زه قاضي شم د دې په کونه وزه مضبوط ډانګې منډم ښه مضبوط سخت جاهلان دي بس مونږ خواري کوو کنه ستا پابی خواري ومنډم مې کوه خواري نه ته زه خواري مطلب د ماشوم وې دا ډېره غلطه کوي ښه مونږ ټول دا کار کوو څوک چې کوو سخته غلطه کوو والمنه دي ها کوي پلار اجازه دې د سوال ورکړه چې هغه خواب نه جوړي نشان نه جوړي هغه ماته نه کوي غي نه وباسي بس به صحیح ده اور بسې ټکي چونکه معاشره دا جوړه ده چې دغه عالم مس خلق بدګني لہذا د دې معاشره په وجه او د نور فساد راتلو په وجه تا خلق مدرسو ته خلق بد نسبتونه کوي د دې په وجه باندې دام باندې دی وس بالکل مطلق والمنع څوک چې تاسو کې ماشومان ته سبق وایي دا خبره ځین کې کینه وای به ناجایز کار کوي حضرت تنویر رحم الله په لیکل کړي په خوده تاسو بیان شي او دا خبره قاری غټ جاهلی کنه بس که ماشوم والو ته نه پرې دی بس جمعه مدرسې نه وباسا هغه کې د څه بدمعشوغون ته کې برته د هټ درمی د تکبر د په کې بل ګناه ده مدرسې څنګه وباسي دا جمعه دی کنه دلته مدرسه دا کم دی نه بوزي ته زه مدرسې نه خدای دې غر کا چې تاسو نه سمېږي تاسو پیږي کنه ما یقین وکاو صبر شو بل برابر کومه قارین هو سم نه دی بر وځه دغه شان خاون خزواله شي والی شي هغه خپل طریقې د اول ته بشتره جدا کا اول ته ځانه څخه خپګه بشتره د جدا کا به والی شي خدغه شرایط دي زه مخ باندې نه وې اما خو څاپېړو باسو مخ نه ولا ماشومان ولا دا شرایط د خځه او ماشوم یو شان دي زخم باندې جوړې ماته باندې کې اینه بتینو باسي کني زمان در باندې راځي او کله د پلار اجازه ته نه ونه به خرڅ وراندي خبر حل کزم دغه حکم دی تعذير بالضرب شو بل تعذير بالحبس ته قید کول لا مص بیان شو تاسو وایئ شوي کنه